अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अअज़म शानुहु के हम्द व सना और हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुकर्रम महबूब खुदा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारगाह छे दुरूद व सलाम अर्ज़ कौलुन बादा। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, दा यव वीडियो तासो मुकम्मल वगोरो और देना बाद ब्याज़ो इंतहाई दे अदब पे दहरे छे कुरान और हदीस प्रोशनई छे जवाब और कहूँ खुदा मुकम्मल वीडियो तासो वगोरो। जनाजा वشي په جنازې نه بعد په هغه ځای کې په اجتماعي صورت باندې د دې مردې لپاره دعاګانې کیږي او قرآن خواني هم ورته کوي. دا یو رسم او بدعت دی، د دې په شریعت کې هیڅ حیثیت نشته. جنازې نه د مخې او په جنازې نه فوراً بعد په اجتماعي صورت باندې د دې مرده لپاره اجتماعي صورت باندې دعا کول د دې په شریعت کې هیڅ حیثیت نشته، بلکې فقهای کرامو داسې دعاګانو ته مکروه او بدعت نه ویلي دي. او کوم کسان چې په اجتماعي صورت باندې په جنازې نه مخته او په جنازې نه وروسته دعاګانې کوي، دا د شریعت حصہ نه ده، بلکې دا نن سبا د خلکو خپل ایجاد دی. مرقات کې ملا علی قاری رحمت الله علیه دا فرمایي: لا يدعو للمیت بعد صلاة الجنازه لانه يشبه زیادة فی صلاة الجنازه. محترم ناظرین، تاسو دا ویډیو وکتله چې دا مولوی صاحب فرمایي چې جنازې نه بعد دعا کول دا یو رسم ده، جنازې نه بعد دعا کول دا یو بدعت ده او دا خلاف سنت ده او بعضې علما تر حرامه پورې بونجئ وایي دا خلاف سنت ده او دا مکروه ده او قسمه قسم دې په باره چې خبرې کیږي. نن زه اول دغه مولوی صاحب محترم نه دا یو طلب کوم او دا یو سوال ور باندې کوم او جواب منتظر به یم چې الف لام میم نه ونچا په ټول قرآن چې یو آیات ته داسې ثابت کی چې هغې چې جنازې نه بعد دعا منع راغلی او زه ټول هغه علماو نه دا مطالبه کوم چې کوم علما د جنازې نه بعد دعا کولو منکر دي او خلق ورنه منع کوي او ناجائز ګڼي، خلاف سنت ګڼي، نو ما ټول هغه علماو نه انتهایی د ادب په دهره چې دا مطالبه ده چې تاسو په پورا قرآن چې 200 سپارو چې صرف یو آیات داسې ثابت کو چې هغې نه بعد د جنازې نه بعد دعا کولو مکروهی یا هغې نه بعد خلاف سنتی یا ناجائزی یا بدعتی. او که چیرې قرآن نه نسو ثابتولای بیا تاسو صرف یو حدیث مبارک صحیح حدیث مبارک په سند صحیح سره ثابت کو چې هغې چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې جنازې نه بعد دعا کول دا بدعت ته، جنازې نه بعد دعا کول دا خلاف سنت ته، جنازې نه بعد دعا کول دا ناجائز ده یا مکروه ده. صرف یو حدیث مال ټول هغه علماو نه مطالبه ده چې کوم علما عوام خلق هغه کش مکش اچولی دي، غلطی چې اچولی دي او دا بیانات ورکوي چې جنازې نه بعد دعا کول دا مکروه ده، دا ګناه ده، دا بدعت ده. نو ما ټول نه مطالبه ده چې صرف یو حدیث تاسو پیش کو چې هغه صحیح حدیثي، هغې سند صحیح چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې تاسو جنازې نه بعد دعا مه غواړو، یا ټولو صحابه و چې تاسو صرف د یوه صحابي صحیح قول پیش کو چې هغه جنازې نه بعد دعا کول بدعت ګڼلی یا یې خلاف سنت ګڼلی. محترم ناظرین، الحمدلله موږ اهل سنت والجماعت المعروف بریلوي د دعا کولو قایلو. جنازې نه بعد دعا کول دا مستحب او ښه عمل ده او دا جائز عمل ده او په دې باندې قرآن او حدیث چې بلها دلائل دي او ټول علماو نه مطالبه کوم
چې کوم علما د جنازې نه بعد دعا کول منکر دي چې هغه د دې جواب وکړي. محترم ناظرین، الله کریم په قرآن چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے د ما محبوبه چې کله ما بندگان له تا نه ما په باره چې سوال کوي، ما په باره چې تا نه پوښتنه کوي، نو ته ورته وفرمایه فإني قریب، بېشکه زه قریب یم. یو آیات مبارکه او دغه آیات سره الله کریم فرمایي اجیب دعوة الداع اذا دعان. زه د هغو خلکو دعا قبلوم چې کوم خلک دعا غواړي، اذا دعان چې کله یې غواړي. اذا چې شپره استعمالیږي، د ټولو علماو نه مطالبه کوم د اصول فقه په ذریعے سره اذا دعان جب بھی کوئی دعا کرے. نو محترم ناظرین، دغه آیات مبارکات چې مطلقاً د دعا وال ذکر ده. الله کریم فرمایي چې کله تاسو دعا غواړو، که صبور غواړو، که مشام غواړو، که مخستن غواړو، که مشپین غواړو، که جنازې نه مخ غواړو، که جنازې نه بعد غواړو، دغه آیات چې دا تخصیص نسته، مطلق ذکر ده او دا تخصیص نسته، نه دلته استثناء سته چې تاسو جنازې نه بعد مغواړو. محترم ناظرین او علما چې شعر ته د مطلق وال ذکري چې څوره پورې قید نه راغله، استثناء نه راغلی، تر هغې پورې دیوال حکم عامی. نو محترم ناظرین، په قرآن چې الله کریم فرمایي اجیب دعوة الداع اذا دعان، د هغو خلکو دعا قبلو چې څوک خلک مانه دعا غواړي، اذا دعان او چې څه ماله غواړي. دغه آیات چې مطلق ذکر ده او مطلق باندې هغې نه بعد قید نه ده راغلی، استثناء نه ده راغلی، لہذا چې څه مال څوک دعا غواړي، چې په کوم حالت چې غواړي، چې څه ټیم یې غواړي، نو دعا چې کوم د الله کریم قبلی. او دویمه خبر محترم ناظرین، بعضې خلک وایي چې دا مطلقه دعا ده، موږ د مطلقې دعا قایلو خو جنازې نه بعد دعا قایل نه یو. نو تاسو ته مخکې ما وویله چې مطلقه دعا قایل دي څوک او جنازې نه بعد دعا قایل نه دي. نو هغو نه ما دا مطالبه ده چې تاسو صرف یو قرآن نه آیات پیش کو یا صرف یو حدیث مبارک پیش کو چې هغې چې جنازې نه بعد دعا منع راغلی، او چې کله منع نه ده راغلی او ته منع کیا، دا غیر مناسب کار ده. حدیث مبارک چې راځي، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سیاهی سته چې دا حدیث مبارک موجود ده، سنن ابی داود چې دا حدیث مبارک موجود ده. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، چې کله تاسو لمونځ وکړو په میت باندې، بیا هغې دپاره په اخلاص سره دعا وغواړو. فاخلصوا له الدعاء، پھر اس کے لیے اخلاص سے دعا کرو. محترم ناظرین، اذا صلیتم، جب تم نماز جنازہ پڑھو، علی المیت، میت پر، فاخلصوا له الدعاء، پھر اس کے لیے اخلاص سے دعا کرو. محترم ناظرین، دغه حدیث مبارک چې فاخلصوا د فا چې کومه ده، فا تعقیب مع الوصل کې لیے راځي، دا د اصول فقه اصل ده. د فا نور معنی ستا، خو اوله معنی د فا یو دا ده چې فا تعقیب مع الوصل کې لیے راځي. لہذا تاسو ته مال قرآن و حدیث نه ثابته کړه چې جنازې نه بعد دعا کول دا بدعت نه ده، دا د خلاف سنت نه ده او دا مکروه نه ده. جنازې نه بعد دعا کول دا یو ښه عمل ده، مستحب عمل ده. اور محترم جناب، تا چې کومې حوالې پیش کړي، په دو حوالو چې یوه حواله د اهل علم په نزدیک باندې قبوله نه ده، په دو حوالو باندې نظر ثانی وکړه. لکه څرنګه تاسو میرکات حواله ورکړه، نو دا په هغه وخت باندې محترم جناب چې کله په هغه انداز باندې صفونه ولاړي او هغه انداز باندې چې په کوم انداز باندې جنازه کیږي، په هغه انداز باندې صفونه ولاړي، بیا تاسو دعا مغواړو. دې نه مراد دغه ده. او چې کله صفونه مات سي او چینی محترم جنابو، بیا د تا نه پوښتنه کوو چې بیا جنازه په ناستې باندې کیږي که په ولاړې باندې کیږي. تا دغه حواله ورکړه چې دا مشابهت ته د جنازې چې زیاتوب وال، چې جنازې چې زیاتوب نسی رای،
نو جنازې چې زیاتو پس راځي چې په هغه انداز باندې ولاړی سړی هغسې صفو باندې ولاړې او بیا دعا غواړي بیا د جنازې چې د زیاتول مشابهت راځي او چې کله صفونه مات سي او خلک داله دایه لاړ سي او چینی هغې نه بعد دعا غواړي نو ته دغه دلیل په هغې باندې فټ کړه دا دلیل په هغې باندې قیاس نسې کولی او قیاس ور باندې کیا بیا تا نه پوښتنه کوو جنازه به په ناستې کیا که په ولاړې به کیا او چې کله صفونه مات سي جنازه بیا کېږي جنازه خو اورتې وسله صفونه ماسله هغې نه بعد چې خلک چې نو ته بیا دعاګانې غواړي نو دا دلیل تاول قابل قبول نه ده. محترم ناظرین چې کوم علما د جنازې نه بعد دعا کولو قائل نه دي زه ادب په دهرې چې هغو نه سوال کوم چې تاسو اکابر علماء دیوبند په کتابو درجنو کتابو چې ثابت دي او هغو شي لیکلي دي چې جنازې نه بعد دعا کول جایز دي نو تاسو نه پوښتنه کوو هغو خلافي سنت کار وکړای هغو یو مکروه کار وکړای کتابونه لیکلي دي په فتاوو چې لیکلي دي لکه فتاوا فریدیه چې لیکلي دي چې جنازې نه بعد دعا کول جایز دي دغه رنګې فتاوا دارالعلوم دیوبند هغې چې لیکلي دي چې کوم خلک دا دعوه کوي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام له جنازې نه بعد دعا نه ده غوښتلې صحابه نه ده غوښتلې او چې کومه دا دعوه کوي نو فرمایي چې دا خلک خایب او خاسر دي او دا چې کومه دا درواغزن دي نو تاسو خپلو کتابو چې دا لیکلي دي چې جنازې نه بعد دعا کول دا جایز ده منع نه ده بیا تاسو په کوم دلیل سره داسې د خلک منع کوو چې جنازې نه بعد دعا کول ناجایز ده یا مکروه ده یا غیر مناسب کار ده یا خلاف سنت ده. د محترم ناظرین الله کریم دې موږ ته د حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په نقش قدم باندې تللو توفیق نصیب کړي. واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.